نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة النساء پارا نمبر 5 رکو نمبر 20 آیت نمبر 135 خلاصه در رکو پس داغین لفظی ترجمه خطاب د ایمان واللو تا تاسو په گواهی او دغه شان فیصله کې انصاف او عدل کوي د چا رعایت مکوي دعوت د هغه ایمان ته چې په کوم باندې نجات ملوي هغه باندې استقامت اختیار کوي دوام اختیار کوي زجر دا رټنه دا د پاره د هغې کسانو چې کوم ایمان پرېږدي تخویف دی ناکاره صفات د منافقینو بیانیږي چې دغه صفاتو نه ځان بچ وساتئ مؤمنانو ته خطاب دی کافرانو سره دوستي مه کوئ هغه مجلس ته مه ورځئ هغه ځای ته مه ورځئ مه شاملېږئ چې په کوم ځای کې د الله په آیاتونو پسې په دین او په اسلام پسې ټوقې او مسخرې کېږي دغه منافقین ستاسو په باره کې انتظار کوي چې کله به یو مصیبت راځي چې موږ ته خلاص شو یا کله به فتح راځي چې موږ ته به کې حصه راکړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی مؤمنانی کونو شئ تاسو قوامینا کلک او مضبوط ولاړ بالقسط په عدل او انصاف سره شهداء گواهی کوونکي حق بیانونکي اقرار کوونکي لله خاص د الله د رضا د پاره دنیوي مقصد هم نشته دی که غلطي د پکې خپل وي نو هم اقرار وکړه دې ته مه ګوره چې ماته نقصان رسي ولو علی انفسکم اگر کوي هغه بیان اقرار خلاف ستاسو او الوالدین یا د مور او پلار ستاسو والاقربین او د خپلوانو ستاسو نو بیا هم رعایت مکوئ حق خبره وکئ حق فیصله وکئ مګورئ دې ته چې هغوی ته به نقصان ورسي یکن غنیا کچرې وي هغه مالداره یریږمه تمتې مساته او فقیرا یا فقیر وي نو شفقت او ترس پې مکوه فالله اولا نو الله ډېر زیات مهربانه دی نږدې دی بهما دې دواړو ته اوس د هغوی رعایت مکوه الله چې کوم مصلحت او کوم خیر د دوی د پاره یې دی هغه غوره او بهتر دی د هغې په مقابل کې رعایت مکوه فلا تتبعوا الهوى نو تابعداري مکوئ د خواهش ان تعدلو چې مخ واړوئ د عدل انصاف نه یعنی د حق نه اوړېدل یا ظلم کول وان تلوو او که داوهئ تاسو جبې پوره ګواهي نه کوئ یا په واضح الفاظو سره ګواهي نه کوئ حق نه بیانوئ او تعرضو یا مخ اړوئ مکمل فیصلې نه د حق نه د ګواهۍ نه دې کې خطاب دی حاکمانو ته د ګواهۍ وشي د هغې نه پس حق فیصله وکئ او یا ګواهانو ته خطاب دی چې صحیح ګواهي کوئ حق خبره کوئ فان الله نو یقینا الله کان دی بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو یې کوئ خبیرا ښه خبردار د حق ګواهي کولو دپاره حق فیصلې کولو دپاره مضبوط ایمان پکار دی دعوت د ایمان طرف یا ایها الذین ای هغه کسانو آمنو چې ایمان مو راوړی دی آمنو ایمان راوړی په اخلاص سره ایمان راوړی د زړه نه او په دغه ایمان باندې ثابت قدم پاتې شئ بالله په الله باندې ورسوله او په رسول د هغه باندې والکتاب الذي او په هغه کتاب نزل نازل کړی دی الله علی رسوله په رسول خپل باندې والکتاب الذي او په کتابونو هغه انزل چې نازل کړي دي من قبل مخکې د دینا ومن یکفر او چا چې کفر وکړو بالله په الله وملائکته او په ملائکو د هغه وکتبه او په کتابونو د هغه ورسله او په پیغمبرانو د هغه والیوم الاخر او په ورځې وروستنۍ باندې فقد نو یقینا ضل ګمراه شو هغه ضلالا بعیدا و گمراهی لري سرا زجر دے تخویف دے ان الذین یقینا هغه کسان آمنو چې ایمان راوړو کدی کی خطاب شي اهل کتاب و موسی علیہ الصلوۃ والسلام ایمان راوړ ثم کفروا به کفر وکړو دسخی عبادت او بندگی شروع ثم آمنو به ایمان راوړو به توبه وستا او ایمان راوړ ثم کفروا به کفر وکړو یعنی
عیسی علیه السلام چې کله راغی د هغه نه انکار وکړو. ثم ازدادوا او بیا کلک شو زیات شو کفرن په کفر کې کله چې انکار وکړو د نبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او په دې حالات کې ورته مرګ راشي. لم یکن الله نو ندی الله لیغفر لهم چې بخنه وکړي دوی ته ولا لیهدیهم او ابا نخای دوی ته سبیلا لار د نجات. تخویف دی. بشر المنافقین زیر ورکړه منافقانو ته. زیر ویل کېږي هر هغه خبر ته چې په هغې سره د مخ رنګ بدلیږي، هغه د خوشحالۍ خبر وي او که هغه د غم وي. دلته د زیر نه مراد هغه خبر د غم دی. بأن لهم چې یقینا شته دی د دوی دپاره عذابا الیما عذاب دردناک. الذین هغه کسان یتخذون الکافرین چې نیسي هغوی کافرانو لره اولیاء دوستان د زړه نه مینه محبت کوون من دون المؤمنین سوا د مسلمانانو نه ایبتغون آیا لټوي دوی عندهم العزة د هغوی سره عزت. نو واورئ فإن العزة یقینا اختیار د عزت لله خاص د الله سره دی جميعا ټول او دغه عزت رب العالمین رسول الله ته ورکړی دی مؤمنانو ته ورکړی دی. دغه عزت د کافرانو سره نشته دی او دغه منافقین د کافرانو نه دغه عزت غواړي. وقد نزل او یقینا نازل کړی دی الله علیکم تاسو ته فی الکتاب په کتاب کې ان دا خبره اذا سمعتم کله چې واورئ تاسو آیات الله آیاتونه د الله یکفر بیا چې کفر کولی شي په دې انکار دې کوي ویستهزأ او ټوقې کولی شي بها په دې پورې په دین او اسلام د الله رسول پسې مسخري کېږي ټوقې کېږي. فلا تقعدوا مکینئ تاسو معهم د هغوی سره داسې مجلس ته مه ورځئ داسې مجلس کې مه شریک کېږئ ځکه د هر مجلس یو خپل اثر وي. دې کې شامل دي ټول هغه مجلسونه چې هغه په ګناه باندې مشتمل وي. نه دي کېناستل په داسې مجلسونو کې پکار حتی تر دې یخوضوا چې مشغوله شي دوی فی حدیث غیره پس بله خبره کې او که بیا هم تاسو ناست او دغه مجلس کې دغه ګناهونه کیږي انکم ګني بېشکه تاسو به هم اذا مثلهم په دغه وخت کې په شان د دوی شئ. ان الله یقینا الله جامع المنافقین جمع کونکی دی منافقانو لرا والکافرین و کافرانو لرا فی جهنم په دوزخ کې جمیعا یوزائی. دغه ناکار صفت د منافقینو الذین هغه کسان یتربصون چې انتظار کوي دوی بکم ستاسو په باره کې د مصائب. فإن کان لکم پس کچری حاصل شي تاسو ته فتح من الله د طرف د الله نه قالو نو وای دوی الم نکم معکم آیا نو من ستاسو سرا الکه من ته پکې صبر خراک. وان کان للکافرین او کچری وی د کافرانو د پاره نصیب صبر خیا فیدا نفقتا قالو نو بیا وای دوی الم نستحوذ علیکم آیا نبوی مونږه غالب شوه پتاسو باندې کچری مونږ دی مسلمانانو سره یو ځای شوی ونمنعكم من المؤمنین او آئے نئی بچ کری منگ تاسو لرا د مومنانو نا. دیتم سوچ نشتے که منگ دغا مومنانو سر شامل شوی شریک شوی نو منخو بدربانی بیا غالب شوی و منگ د مومنانو ملگرستیا او نکڑا نو زمنگ د وجن تاسو غالب شوی لحاظ اس منگ تسن سراک. فالله یحکمو پس اللہ با پیسلو کری بینکم پمینس تاسو کی یوم القیامتی پورزید قیامت پیسل دا اللہ دادا چور تب اوی چې زی جهنم تلاړ شي. ولن یجعل الله وهو اسکلا نور کوي الله للکافرین کافران لرا علی المؤمنین و مسلمانانو باندې سبیلا سلار د غالب کېدو. کله کله چې غالب شي هغه کې امتحان وي ازمایش وي